السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. که کوم ملګری د چا په زړه کې خپل محبت پیدا کوي چې د فلانکي کس سره زما محبت ما سره محبت پیدا شي، د هغې دپاره ته مجربه وظیفه د قرآن پاک ښایم چې دی وایي چې ما سره دې محبت پیدا شي او ما سره محبت کوي او زما نه بغیر وخت نه تېرېږي، مطلب ایني ټایم به ته زیات یم. دا په هغه صورت کې کوي چې کوم وخت کې سړي نه ښځه خفه وي یا ښځې نه خاوند خفه وي یا داسې جفته رشته وي چې حلال جایز رشته وي چې هغه دي نه خفه وي او دي هغه رضا کول غواړي او هغه رضا کېږي نه، نو دا وظیفه دي انشاءالله العزیز یو څو ورځې پابندۍ سره 11 دینو کې، نو انشاءالله په 11 دینو کې به مکمل دي خپلو کې محبت پیدا شي او خپلو کې به بالکل روغ شي. نو هغه وظیفه دا ده چې 28مه سپاره 9 نمبر رکوع 9 نمبر آیات سورة ممتحنه، عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير والله غفور رحيم. دا د ماسوتن منځ پس 101 ځل ویلي په یو مجلس کې، که څه خواږه پې دمولی شي او هغه ورکولی شي بیا خو نور علی نور دی، ډېره بهتره ده. الله رب العزت دې زموږ ستاسو حامي و ناصر شي او الله رب العزت دې زموږ تاسو د دشمنۍ او د بغض او د کینو نه وساتي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.